کوم صورتونه دي چې هغه سړي ته پېښ شي په هغو صورتونو کې کفاره او قضا دواړه لازمیږي واجبېږي نو هغه پرون بیان شوي وو نن مو هغه صورتونه بیانوم چې هغو صورتونو کې د کفارې ادا کولو احکامات وي یعنې کفاره به څرنګې طریقې سره ادا کېږي نو اول دا که یو سړی روژه ماته کړي بغیر د څه عذر نه شرعي عذر نه نو دې سړي باندې لازمي چې دا به 2 میاشتې به مسلسل روژې به نسی آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر 4 صفحه نمبر 608 باندې خبره دی فتوا شمیل لیکلی دی او فتوا علمگیری هم لیکلی دی بل د کفارې والا روژې چې دا مسلسل به ساتي دغو روژو کې به ناغه به نه کوي نو کفارې له کومې روژې دي دغو روژو کې به یوه ورځ هم چې دی هغه به میس کوي به نه روزانه هره ورځ به روژه به ساتي که چېرته یوه ورځ هم په دې کفارې والا روژو کې میس کا نو بیا به سهار دوباره به ټولې روژې بیا به نیسي بل دا کوئی سړی دغه د کفارې والا روژې باندې قادر نه وي روژې نشي نیستلی نو دې سړي باندې لازمي ده چې دا به شپېتو مسکینانو ته به ټیکاره ورکوي بیا بل د کوم د روژې له کفارې څه دي کفارې له کومې روژې څه دي که یو سړی وي چې یاره زه توبه وباسم دې توبې سره موته معاف شي نه بلکې هېڅ کله هم نه معاف کېږي چې یو سړي روژه پلړې وي بغیر د شرعي عذر نه نو دې سړي باندې 15 روژې لازمي دي روژې به خامخا به ساتي روژې به بلکل نه پرېږدي هم که داسې و چې یو سړي روژو طاقت نه و روژې نه شوي نیستلی نو بیا به دې والا کوم قیمت دی یعنې مطلب د هرې یوې روژې حساب وکړي لکه یوه فدیه څوروي هغه فدیې مطابق به بیا کومې 15 روژو حساب وکړي هغه پیسې بیا وباسي یا به بیا 15 مسکینانو ته به 2 ټیمه چې وي ټیکلی وي هغه به ورته ورکوي کوم یو صورت هم کولی شي بیا ځکه هله چې کله د روژې طاقت نه شي ساتلی بل چې کوم سړی روژې نه شي ساتلی د کفارې له کومې 15 روژې دا نه شي ساتلی دې په ځای باندې دا ټیکاره ورکوي نو ټیکاره روزانه اعتبار سره 15 مسکینانو ته ورکوي خو دا ضروري که یوه ورځ کې میس شوه نو خیر دی هر ورځ ضروري نه دی بل که یو سړي څخه د روژې میاشته کې ډېرې روژې ورسره ماتې شولې نو دغو ټولو روژو والا کومه قضا دی قضا به ټول روژې ساتي دوباره بیا او کفاره صرف یک کفاره دی بس ټول سره یو کفاره 60 دن وساتي بس دا کافي کېږي ورته بل د کوم د کفارې والا کومې روژې دي که دغو روژو والا کومه ټیکره دی هغه ټیکره که دغه نابالغه وړکو ته ماشومانو ته ورکوي نو دی نه ادا کېدای کېږي نه او بل د کوم کفارې له کومې روژې دي یو کس د دې روژو طاقت نه شي ساتلی نو اوس که دغو روژو والا دا کومې پیسې ورکوي نو دغه پیسې د جومات او مدرسې ته ورکوي نو په دې باندې دا نه ادا کېږي هم بیا کې کوم مدرسې کې طالبان وي که هغه طالبانو ته ورکوي غریبان طالبان ورکوي مسافر وي نو هغو ته بیا ورکولی شي بیا څه کېږي کفاره بلکې د کفارې والا کومې روژې دي دغو روژو کې یوه روژه میس شوله یا دا چې دغو روژو کې وړوکی اختر یا لوی اختر یعنې عید الفطر یا عید الاضحی دور کې راغللو نو بیا به دغه روژې چې کوم د کفارې والا روژې دا به بیا سر دوباره بیا روژې چې دي دا به دوباره بیا ساتي 60 دی کومې ساتلې دغه نه صحیح کېږي بلکې یوه ښځه دی هغه 15 روژې ساتلې د کفارې والا دې دوران کې دې ته ماهواري راغله کوم میاشتې بیمارۍ دی هغه بیمارۍ ورته راغله نو دغه بیمارۍ کې ټیک دی روژې د ماتې کې او چې کله بیماري نه پاکه شي په کېدو سره به سمدستي بیا روژې به نیسي منځ کې به بیا ورځې دي هغه به نه میس کوي بس دوباره بیا روژې ساتل به نشته دي خو که صفایي نه پس دی بیا هم دې سره ورځې تېر شوې بیا دوباره سهار دوباره بیا 15 روژې به ساتي سهار نه بل که د کفارې والا روژې څه دي که یو سړي د کفارې له کومې روژې دغه روژې ساتل نه شوي نو دغو روژو والا به فدیه ورکړي نو دغه فدیه بیا صحیح کېږي 15 روژې د حساب وکړي بیا فدیه صحیح کېږي که طاقت یې و بیا روژه نه ساتله نو بیا نه صحیح کېږي
طاقت یې نه وي هغه صورت کې بیا فدیه ورکولی شي فدیه وباسي بیا یې صحیح کېږي که یو سړي طاقت او روژې نه ساتلی بیا یې فدیه ورکوله د کومه فدیه دې ورکړه د فدیې نه صحیح کېږي بلکې سهار هم به شپېته ورځې بیا به ناست